قبائیلی سٹوډنټس فیډریشن ممبرانو ویلي دي چې کرونا لاک ډاون له وجې حکومت آنلاین کلاسونو اخیستو کم چې پروګرام شروع کړ دی. موږ بایکاټ اعلان کوو ځکه چې اضلع او اورکزئی په شمول ټول قبایلي ضلعو کې نت سسٹم نشته. تفصیل اخلو د خپل همکار صالح اورکزئی نه. جی صالح تفصیلات نو خبر کړئ. جی بالکل لکه څنګه تاسو ګورو نن په دې وخت موږ سره د ټرائیبل سټوډنټ فیډریشن مرکزی چې کوم جنرال سیکریټری دی آصف علي ولاړ دی. دلته کې نورم سټوډنټان ورسره د ټرائیبل سټوډنټ فیډریشن چې کوم دی هغه ولاړ دي. هغه چې کوم حکومت له طرفه آنلاین کلاسز کې اخیستو د پر کومه پالیسي اعلان شوې دی هغه په مکمله توګه ریجیکټ کړی دی او دوی چې موږ دینه په مکمله توګه بایکاټ کو ځکه چې په ټرائیبل ډسټریکټ او په خاص کار په ضلع اورکزئی کې نت سیستم شته نه 3G 4G نو د وجنه چې کوم سټوډنټان دي د یونیوورسټیاں مختلفو یونیوورسټیاں هغه آنلاین کلاسز اخیستونه محروم دي. د حواله سره به موږ دلته کې آصف علي به سره خبرې کوو چې تاسو د حواله سره سیو حکومت کومه پالیسی جوړه کړې ده کوم آنلاین کلاسز سٹارټ کړي غمو طرف نه بالکل ریجیکټ دي ځکه چې ریسورسز مو نشته فیسیلیټي غمو ته نه اویلیبل کړي او بیا هم حکومت ته مو دا ریکوست کوو چې دا کوم تاسو مو سره زیاتې راخسته دي دا بند کړئ شي مو سټوډنټانو کال ځای کېږي تعلیم ځای کېږي او موږ کوم د اعلی تعلیم نه محروم کول کوشش کوي دا بالکل بند کړی شي. خو بیا چرته د دغه نشوه موږ ته فیسیلیټیز را نغلو بیا موږ درنه اعلان هم کوو. لکه څنګه آصف علي خبرې تاسو ور دي هم دغه رنګ موږ سره د ټرائیبل سټوډنټ فیډریشن یو بل مرګري ولر دي نه مو تاسو کوس دی حواله سره تاسو دی کوم پالیسي جوړ کړی د آنلاین کلاسز حواله سره چونکی دا موږ ته یو ان ایکسپټیبل دا چې د ځکه نت فیسیلیټي نشته دي او کدو خامخا دا ډایرکشنز ګورنمنت طرف نه دا پالیسیز ایچ سی طرف نه دا پالیسیز دو مو باندې دا فورسلی مو باندې منی خو د دوه تم پکار د سمو تاسو پرووایډ کی فیسیلیټي پرووایډ شي بیا هم دا فیسیلیټیز مونږ ته را نغلو او سټوډنټس بیا هم دی مسایل شکار وي نو د اس او پیز په تحت سره د یونیوورسټیاں کولاو کېدلی شي یو خاص یو سپیسیفیک رولز ورته جوړ کړلی شي نو دا یونیورسټي د کوم ورک فیچر دا به برقرار شي. ادروایز دا کوم اوس کرنټلی کوم حالات روان دي دا یو کلواړ دا د ایجوکیشن سره لکه څنګه دي خبره تاسو ور دي یقینا خبره ده نو د وجنه دا سټوډنټانو دا وینا ده چې حکومت ایس او پیز لاندې موږ ته یونیورسټیاں کولاونه کې کوم چې سہولیتي نت سیستم دی کوم دویمه لارې رونخلا نو موږ د دې اعلان مکمله توګه باندې بایکاټ کو او د خلاف سخت احتجاج کو. جی مننه صالح تفصیلات لپاره.